سر دا راته ووایه چې سوات کې درېیمه ورځ ده د اختر، نو څونه ټورست چې ستاسو سره اطلاعات دي چې څونه ګاډي راغلي دي سوات ته؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ جی. تاسو ته چې څنګه پته ده د اختر د وجې سوات ته بې پناه ټورست راتلو پروګرام جوړ کړی او تر اوسه پورې چې مونږ کم فګرز کاونټ کړي دي په شموزي او په ډیپو باندې، نو 1,05,000 ګاډي چې دي هغه راننوتي دي سوات ته په دې اختر نه واله تر اوسه پورې. په دې کې تقریبا 80 سے 85,000 ګاډي چې دي دا د ټورست دي. الحمدلله تاسو خپل ګوره زمونږ ټول افسران موجود دي اوس د شموزي نه واله تر کالامه پورې 2000 پولیس افیسرز او ټریفک پولیس افیسرز لګیدل دي، هغه دا ټریفک مینج کوي. الحمدلله په ټول ضلع کې په یو ځای کې جیمینګ نشته دی، بلاکډ نشته دی. ها ټریفک سلو ځکه دی چې بیکچ ډیر ګاډي دي. د دې د وجې زه د سوات خلکو ته دا گزارش کوم چې هغه دی خپل غیر ضروري لږ سفر چې کم وي دا هغه دی لږ کم کی چې مونږ د بار نه راغلو د ملمنو په خطر طریقه خدمت وکړي شو. د دې نه علاوه تاسو په ساتت دام ریکوست کوم چې سونم سیاح دي څومره ټورست دي هغه وی ویلکم دیم ان سوات، هغه دي بالکل راضي، دلته هیڅ قسمه مسله نشته. د ټریفک د سوات پولیس افسران ټول موجود دي، د ضلع انتظامی افسران موجود دي. We are working very hard. Inshallah we will manage this traffic او دا ټریفک به موږ کوم ځای کې هم یو ځای کې هم جام کېدو ته نه پرېږدو انشاءالله. سر په اولني ځل ټورست پولیس په سوات کې تعینات شوي دي، ریزلټ یې څه دی؟ الحمدلله اوسه پورې موږ ته د هغې ډېر ښه فیډبیک میلاو شوی دی، خصوصا چې په کوم ځایونو کې هغه ډپلایمنټ د هغې شوی، ملمجبه کې، په بحرین کې، مدین کې او په کالام کې. الحمدلله اوسه پورې موږ ته د هغې د طرف نه ډېر ښه فیډبیک دی د خلکو چې هغه نه صرف فیسیلیټیشن کوي بلکې هغې ورسره د ټورست ګایډنس هم کوي.